کنال خبرې وشوې. اوس په دې لاره باندې راتلو نو دغه خبرې مو کولې چې یاره حاجي صاحب ستاسو دا صوابۍ دا غاړه دا دلته او دا انډسټریل زون مجوزه د څه وایم زه هم اقتدار کې نه یم تاسو هم اقتدار کې نه یې. په دې اخري وخت کې چې مشر زما په خیال چې 19 کاله مخکې نو که د صوابۍ پاسپورټ و که د نادره و چې موږ د دې ځای نه پېښور ته ځي هغه ته ځي مردان ته ځي که د پولیس فاونډیشن سکول دلته و بیچاره دا خو شابه او تر ننه پورې شکر الحمدلله دا سهولیات دي د دې خلکو نن د قومي اسمبلی د وزارت د یو څه د بل څه دغه نالی مالی که چې د چا کړي ډېره قضا کوي حقیقت دا چې څنګه نور ووایي یو میګا پروجیکټ په دې صوابۍ یو بایپاس روډ پکار دی مردان ته خو لږ لاړ شئ چې وګورئ بله راځو نو هغه بایپاس روډونه چې ګورئ په دې رزړو کې هم بایپاس پکار دی ګیر چاپېره موټروی او دغه خو افسوس دا دی چې دا کرسی له څوک ورسي نو هغه کرسی بس د هغه هر څه هرڅهي او دلته دا کوب د عوام د هر څه هیر شي. او بله به یو خبره چا دغه ووایي چې دا سیاستدانان څومره چې ګرځي نو دې سره درې ټوپۍ یو چې نن راشي نو هغه ټوپی به خوځي راخوځي او بیا چې تاسو ولې ووټ ورکړئ نو هغه به بیا ښه مایدار ځای کړي او بیا چې راشي نو درېیمه ټوپۍ نه هغه خرګوش راوباسي او هغه به تخیي دا الکان دا خلک دا ټول زموږ بېروزګاري تکه څیزونه راوسته نن هم بلا چا نوکری ورکولې چا کورونه ورکول الکان نن هم اکه سار سوزکي پورې خلي نوکری له ګرځي خو تر ننه پورې کمې نوکری څومره به میلاو شي کله به میلاو شي دې ملک له روزګار پکار دی څنګه چې دې ووایي چې د ګدون امازی دا کارخانې لګېدلې وې دغه کارخانې هم چې کوم دی نو بند شوې نو تاسو هم یو سوال دی چې بیا دا هوا را روانه ده لږ په دې خپل اجرو کې محفل کې محله کې یو بل سره کښېنئ او دا ووټ کار څه دی دا هم یو امانت دی او د امانت کې موږ هم ګناهګارېږو چې غلط سړي لی ورکوو او صفا خبره ده خلک هم پوهېږئ چې په 3000 ووټ خرڅوي نو هغه په شپېته میاشتې 15 کاله پې نو هګۍ هم زما په خیال په څلوېښت کې په 50 روپۍ شوه نو دغه هګۍ هم چې کوم دی نو په میاشت کې هګۍ هغه له ورکړي نو ورته ویل هغه هګۍ به موږ درکوو خیر دی خو خدای ته وګورئ دا خپل ووټ او دا سیسټم ټیک کړئ ځکه چې دا ملک ټیک شي دا صوبه ټیک شي او خاص کر د دې صوابۍ یو تاریخ دی